أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ګرانو مینوالو زه ستاسو قربان نعمت سبحان د چمکني ټي وي روزیدار ماشومانو نن موږ یو بل سیګمنټ شروع کړی دی چې کوم ماشومان روزي نیسي موږ د هغې کور ته ځو او د هغې حوصله افزایي کوو. نن چې کوم ماشوم په سوکنو کې موږ سره په وټساپ په لاره باندې موږ سره رابطه کړی دی دا دی وجیح بھائی وجیح من الله د دې مسلسل نن 10مه روزه ده او دې نیسي الله تعالی دې د په عمر کې برکت واچوي چې عمدغه شانتې اسلامي شعار خپلوي. موږ سره زموږ مېلمه نننی مېلمه د پروګرام شاهد بلال بھائی چې سوشل ورکر دی هغه زموږ د پروګرام نن مېلمه دی. سر السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. زه هغې ته خواست کوم چې هغه دې ماشوم ته ګفټ ورکړي جي. سر تاسو دې ماشوم باره کې پلیز څه خبرې؟ دا ماشاءالله بس موږ خوشحالېږو چې د ده نن مسلسل 10مه روژه ده کم عمر کې دا خلکو مینه د اسلام سره او دا د کور تربیت دی چې خلک ماشومان چې خپلو مشرانو ته ګوري نو هغه تربیت اخلي. نو ماشاءالله دې د کور تربیت باندې موږ فخر کوو د دې مور پلار باندې موږ فخر کوو چې دې کور کې داسې ماحول جوړ دی چې یو ماشوم نن 10مه روژه ده او مسلسل مطلب دا نن لږه شرم پوره شوه او د ټول روژې نیولې دي. چمکني ټي وي موږ سره رابطه وکړه چې داسې ماشومان دي په سوګنو کې نو موږ ویل چېرې موږ ولاړ شو دې حوصله افزایي کړو. دا چې تاسو په کوم عمر کې نیولې ده؟ یاره ما خو لومړی زه د چمکني ماړه سکول کې وم ما ته داسې لږ لږ یاد شي خو ما پکې د غرمې پټې وڅکلې ګرمي وه نو هغه وخت کې بس ما داسې معمولي خاکه راځي زمونږ د مال زه وڅارو بس لاړم غرمه 2 بجې ډېر سخت تږی وم پټې بویې پکې څکلې وې یا غچیږي تا خو اوبه لیسکلي پکې ډېره مهرباني ناظرین یو ځل بیا موږ د دوه نوي ماشومانو سره دلته موجود یو چې یو نوم دی اسماعیل او د یو نوم دی یونس. د دې ماشومانو هم نن روژه ده دوی له هم موږ راغلي. بچې نوم دې څه دی؟ اسماعیل. او بچې ستاسو نوم دی؟ یونس. ښه بچې څو روژې دي نیولې؟ 2 روژې نن دې 2مه روژه ده او روژې نیولې بچې 3 روژې نن دې 2مه ده. موږ سره په دې موقع باندې صدر صاحب موجود دی. صدر صاحب ته درخواست کوم چې د دواړو ماشومانو ته هغه ګفټ حواله کړي. زه د خپل ملګري زما کشر شاهد بلال ورور ډېر شکریه ادا کوم چې په دې پروګرام کې زما سره مرسته وکړه او ما سره وګرځېدو د ماشومانو حوصله افزایي وکړه. په دې خبرو تاسو نه اجازه غواړم د الله په امان.